अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान आर्मी चीफ सरा द मुलाकात तरदीद कړې ده। څنګه تاسو پته ده چې 2-3 ورځې نه په میډیا باندې دا پروپاګاندا شروع وا چې عمران خان آرمی چیف سره ملاقات خواهش اظهار کړی دی. نو اوس عمران خان په خپل د هغه تردید کو د باره کې په دې ویډیو کې اوسو خبرې کو. بل اړخته حکومت په پنجاب کې د عمران خان او تحریک انصاف لار نیولو د پاره یعنی چې اوی الیکشن اونګټي د لپاره سلور نکاتی منصوبه جوړه کړې ده. هغه منصوبه صدا ابم تاسو ته مخه एकदम پرون لاهور های کورټ پیمرا چې په عمران خان باندې کومه پابندي لګولې و هغه معطل کړه. خو د هغه باوجود پرون چې عمران خان قوم ته خطاب کو نه هغه لیک کورج نه دی ورکړي. د باره کې به یو څو خبرې کو. د پاکستان تحریک انصاف کارکون ذل شاه کم چې ابل ورځ په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ریلی و او په هغه کې شهید شوی نه د هغه د قتل خوفناک انکشافات مخې ته راغلي دي. کم چې پوسټ مارټم شوی دی هغه د ډیډ بوډي نه هغه کې څه ویلي دي ابم تاسو ته مخې ته एकदम او اوس دا فیصله په خپل تاسو وکړي چې د ذل شاه قاتل څوک دی. دا ټول ټاپکس په دننه ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. خو دا غي نه مخکې تاسو ټول ته یو ریکوست دی چې تاسو زموږ د پیج فالو کې کوچري دا ویډیو تاسو خوښ شي نه مخکې ملګرو سره شیر کې او تاسو خپل رائے ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. څنګه تاسو ته پته ده چې د نن نه 2-3 ورځې مخکې نه داسې په میډیا باندې دا خبرونه چلی چې عمران خان آرمی چیف سره د ملاقات د خواهش اظهار کړی دی او عمران خان دا غواړي چې آرمی چیف سره ملاقات وکم. نو اوس پرون عمران خان بی بی سی له انټرویو ورکړی دا او په هغه انټرویو کې د داسې خبرونو تردید کړی دی او عمران خان دا ویلي دی چې ما اس کله هم آرمی چیف سره د ملاقات د خواهش اظهار نه دی کړی. زه په ملک کې صرف عام انتخابات غواړم او هغه د پاره زه هر چا سره د باتچیت کولو د پاره تیار ما او ما ته د هیڅ سهارې ضرورت نشته. ما نه صرف دونه تاسو شو چې آیا کوچري اسټابلیشمنت اوغواړي او تاسو سره باتچیت کوي تاسو سره خبرې اترې کوي نه بیا به سره ته ملاقات کې او کو نه. عمران خان وی چې ما په دې باندې صرف دونه ویلي دي چې زه سیاسي سړی ما او زه به هر چا سره باتچیت کوم خو صرف غلو سره به باتچیت نه کوم او ما هیڅ کله هم آرمی چیف لا د ملاقات دعوت نه دی ورکړی او نه مې شهباز شریف له د ملاقات دعوت نه دی ورکړی. او اوس په میډیا باندې دا خبرونه چلی چې زه دا غواړم چې زه آرمی چیف سره ملاقات کول غواړم نو ماته دې ټیم کې د اسټابلیشمنت ضرورت نشته او نه ماته د سهارې ضرورت دی. چا سره چې عوام وي نه هغه ته د اس سهارې ضرورت نه وي او حکومت دې ټیم کې صرف انتشار غواړي او د انتشار شاته د حکومت عمده منصوبه بندي ده چې پس چل دا انتخابات ډیلی شي. بل اړخته حکومت په پنجاب کې د عمران خان او پاکستان تحریک انصاف لار نیولو لپاره یعنی چې اوی په دې انتخاباتو کې کامیابی حاصل نه کی نه هغه د پاره سلور نکاتی منصوبه جوړه کړې ده. پاره کې لومبه نقطه دا ده چې عمران خان په خپل کیسونو کې دونه اولجو شي هغه په خپل کیسونو کې دومره بیزی وي چې هغه ته د الیکشن مهم د پاره ټیم ملو نشي. اوس کو دې ټیم کې تاسو خیالو کې نه په عمران خان باندې ټوټل 78 اف آی آر درج دي او روزانه په 3 اف آی آر کې داغه په عدالتونو کې پیشي وي. د حکومت دا منصوبه بندي ده چې هغه پس چل باندې په دې کیسونو کې اولجو اوساتي او هغه ته د الیکشن مهم د پاره ټیم ملو نشي. کوم چې دویمه نقطه ده نه هغه دا ده چې کوم مضبوط امیدواران دي د پاکستان تحریک انصاف نه د هغه چې کوم کاغذات نامزدګي دي هغه پس چل باندې د الیکشن کمیشن طرف نه مسترد کړی شي او دا هغه امیدواران به وي چې د کوم امیدوارانو خپل ووټ بانک هم ډیر زیات دی. دریم نقطه دا ده چې کله عمران خان د ټیکټو اعلان کوي نه هغه ټیم کې عمران خان په جیل کې وي او اپ خپل د دې ټیکټو اعلان نه کوي. کومه چې سلورمه نقطه ده نه هغه دا ده چې حکومت غواړي چې خلکا خوفزده کی گرفتاریان یو کی او خلکو له دمکی ورکی چې د الیکشن په ورځ باندې کم ټرن اوټ وي هغه ډیر زیات کم وي. ځکه چې حکومت سره دا اندیشه ده او هغوی سره دا یره ده کوچري ټرن اوټ زیات شو نو بیا کو چاته مونږ څه کاروایی کو داندلی کو یا څه زموږ څه بل څه پلانینګ وي نه هغه به مونږ اونکړی شو. د دې دپاره د هغوی اوس دا منصوبه بندي ده چې په چل باندې د پاکستان عوام خوفزده کی چې هغوی په هغه ورځ خپل اوټ اچولو د پاره د کورون نه رونزي. د پیمرا طرف نه چې په عمران خان باندې کومه پابندي لګولې و نه هغه نوټیفیکیشن پرون لاهور های کورټ معطل کړو او پرون دا نوټیفیکیشن معطل کو او اوس ټول نیوز چینل چې دي نه هغه عمران خان له کورج ورکول شي. خو یو وړخته پرون مریم نواز خطاب کو نه دا پکچر تاسو وګورئ ټول نیوز چینل هغه له کورج ورکو او هغه ټیم کې عمران خان هم قوم ته خطاب کو نه هغه یو نیوز چینل هم کورج نه ورکړي. صرف په سوشل میډیا باندې څومره پاکستان تحریک انصاف
کارکنان دي نو هغوی دغه خطاب کته نه میډیا څنګه مینج کیږي دا تاسو د مریم نواز نه زده کې چې میډیا داسې مینج کیږي خو آیا چې اوس په دوی د پاکستان عوام مینج کولی شي یعنی پاکستان عوام به چې کوم اوټه چي هغه مینج کولی شي کو نه صرف میډیا مینج کولی شي بل وخت شهباز شریف خپل پارټي ته ویلي دي چې تاسو کاغذات نامزدګي په الیکشن کمیشن کې جمع کې او چې کوم د الیکشن مهم دي هغه صحیح طریقې سره مخکې بوزه او په مهم کې حصہ واخلې په الیکشن کمیشن کې 14 مارچ د کاغذات نامزدګي لپاره اخیری تاریخ دی او پاکستان تحریک انصاف لم اوس پکاري چې څومره 297 سیټونه دي د پنجاب اسمبلی نه پاغه باندې خپل امیدواران ودري او چا سره هم د سیټ ایڈجسټمنټ ضرورت وي ته نشته ځکه چې د ټیم کې د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت ډیر زیات دی ابل ورځ چې په لاهور کې کومه د پاکستان تحریک انصاف ریلی و نه پاره کې د پاکستان تحریک انصاف یو کارکن ذل شاه قتل کړی شوی دی اوس داغه د دې مرګ کم پوسټمارټم ریپورت ته هغه مخه تراغلی دی او پاره کې ډیر زیات خوفناک انکشافات شوی دي یعنی هغه باندې ډیر زیات تشدد کړی دی داغه نه پس داغه موت واقع شوی دی کم چې ذل شاه دی نه پاره پوسټمارټم ریپورت کې دا لیکلی دی چې د جسم په 26 حصو باندې تشدد شوی دی کم چې د جسم د حساس ازادي نه پاغه باندې تشدد شوی دی د دماغ نه ډیر زیاته وینه تللی و د سر نه ډیر زیاته وینه تللی و نو د هغې نه پس د په دماغو کې څه وینه جمع شوې وه د هغې نه پس یې بلډ پریشر لو شو نو په دې باندې د مرګ واقع شوی دی اوس خپله تاسو دا فیصله وکړئ یو وړخته پولیس دا وایي چې د اکسیډنټ کې مړ شوی دی بل وړخته د پاکستان تحریک انصاف چې څومره لیډران دي پاکستان تحریک انصاف کارکنان دا وایي چې د په صحیح حالت کې پولیسو حراست کې اغشتیو او هغه ویډیوز هم تاسو په سوشل میډیا باندې بکتلی پکچر هم تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی چې کم ټیم کې د ذل شاه پولیسو گرفتار کړو نو هغه ټیم کې دی ژوند دیو بیا پولیسو په دې باندې دونه تشدد کړی دی چې دی شهید کو نو اوس چې کم پوسټمارټم ریپورت راغلی نه پاره کې دا انکشافات شوی دي چې د جسم په 26 حصو باندې تشدد شوی دی او دا غي نه پس د بیا مرګ واقع شوی دی کو چېرې تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ خپل رائے را سره هم په کمنټ کې شریک کړئ د الله پامان